بسم الله الرحمن الرحیم لگی تیز کا او شبهه ما يشبهه في العمل صحیح درا دا ما يشبهه في العمل وإنما قال ذلك ليتناول فاعل اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وافعل التبذيل والظرف وقدم أي الفعل وشبهه عليه على ذلك الاسم مليسب من اول نمبر تعریف د مرفوعات مرفوع کړو هو مشتمل على علم الفاعلیت دا غي اسم ته ویل کیږي چې د فاعلیت په علامه باندې مشتمل وي او دویم نمبر کې د مرفوعات بیان شروع کړو باغی کې قسم اول د فاعل بیانو او دم ویلیو چې صاحب د کافی اول د فاعل تعریف کوي او به ورله پنځه مسائل احکامات ذکر کوي आवाज خو درځي کنه خجی او دام ویلیو د فاعل په تعریف کې څلور اجزا دي اول نمبر فاعل چې هو ما دا اسم ته ویل کېږي یو جز چې دیرته د فعل یا د شبه فعل اسناد شوی وي دوا او دا فعل شبه فعل د چا چې ورته اسناد شوی دا په اسم باندې مقدم وي درې او څلورم علی جهت قیامه به په دې طریقه چې دغه فعل شبه فعل بقایم وي دغه اسم پورې یعنی معلومه صيغه وي دا څلور اجزا د فاعل په تعریف کیو تاسو زه به ان شاء الله شوي بار بار مویلو نو د فاعل د تعریف چې کوم جزء اولو وهو اسم ما دغه بیانم ذکر کړو او اسرد الیه الفعل قسم ختم شوی و وشبهه تر رسیدلی وکا دغه ده کنه ماتن د شارح علامه جامی مقصد څه دی ورس بیانو دا کوم چې ظاهری مقصد دی ما يشبهه في العمل کی چې کوم اغراض ته اشاره د ناراضی غول بیان کو او شبهه ترجمه وکړه په ما يشبهه سره یا يشبهه ټیک دی دا د یو اعتراض نه جواب دی ما توق شي اعتراض دا دی چې تاویل فاعل هغه اسم ته ویل کیږي چې د فعل یا د شبه فعل به ورته اسناد شوی دا سیده نو بیا خو زید قام ابوه کی قام فعل زید قائم ابوه یما زید قائم ابوه کی قائم اسم فاعل صيغه ده ابوه ور فاعل اصل هم دادا خصا په تعریف معنی ابوه د فاعل د تعریفیت نوزی تعریف نوزی به اور زید قائم ابوه کی قائم د اسم فاعل صيغه ده ابوه ور فاعل تا چې کوم تعریف وکړلو چې فاعل هغه اسم ته ویل کیږي چې د فعل نسبت به ورته شوی یا به د شبه فعل شوی سید ابوه خو فعل دی خو دې ته نسبت د فعل نه دی شوی او نو ورته د شبه فعل شوی څنګه شبه چې دا مصدر دی دا د مشبه او د مشبه به ترمنځ نسبت دی غي ته وي او ابوه ته نسبت د قائمون شوی خو مشبه هغه شبه نه ده ا مشبه دی نو ورته د فعل نسبت شوی دی ابوه ته او نو ورته د شبه فعل شوی بلکې شوی چې د چا ورته شوی د مشبه فعل ورته شوی اب خل پوی نه شولې مخکزو سوال معنی ورسېدلې نو جواب داري مولوی سیم شبهه کې مصدر مبني للفاعل له مصدر په معنی د فاعل معنی دی نه شبه فعل نه مراد مشبه د فعل مراد دی
او قائمون مشبه د فعل سره د اسم فاعل کنه ونه رسیدې په سوال رسیدلی وای سوال دا و چې ابو هو فاعل له نسبت ورته شوی د قائمون نو قائمون خو اسم فاعل صيغه ده نه فعل ده او نه شبه فعل شوی فعل خو مصدري یوم نه ده نه ده دا څنګه به ابو هو تفاعل وي نسبت ورته نه ده شوی نه جواب موږ څه وکړو شبه هو کې مراد مصدر مبني للفاعل له یعنی د فاعل نسبت ورته شوی بس اس خبره ختم شوله مشبه یادو نو قائمون فاعل ده کنه ابو ته نسبت شوی ده مشبه ده ورسېدلې به مسله ده چې شبه هو په معنا د فاعل سره ده نو دا خو صفت د صفت موصوف غوړي نو علامه ورته ماروي سلام ما يشبهه و به رسیدلی به مولوی صاحب یشبهو د مضارع صيغه ولې جوړ کړل دا د اعتراض نه جواب دی اعتراض دا چې ما موصوفه په حکم د نکره کی په حکم ده نو مشبهون یا شابهون څټکه او شابهون خو نه مشبهون ورته وباسي به اسم فاعل ضمیر ته مضاف شي نو خو معرفه شي نو ما موصوفه نکره ده او صفت معرفه ده خو نه صحیح کیږي دا غیر صفت صحت د پاره علامه جامی ترجمه په یشبهه مضارع سره وکړه نو مضارع جمله فعلیه ده جمله فعلیه په حکم د نکره کی نو مام نکره ده او یشبهه مر سره نکره شول ما په خپل دې خبرو تاسو نه رسیدلې به ووري اعتراض زاو چې قائم ابوه کی ابوه فاعل له نور ته نسبت د فعل شوی نو ته شبه فعل شوی بلکې د مشبه فعل ورته شوی نو جواب دار دلته شبه چې دا مصدر په معنا د فاعل له هم مشبه هم مراد دی بس قائمون معنی خبره ختم شو پوه شوي به اعتراض نه بلکې دا سی وایا علامه جامی ماروي السلام ما يشبهه د شبهه ترجمه په ما يشبهه سره وکړه او دا ما یو ګرځول موصوفه نو د ما موصوفه د باربه صفت پکار دی نکره نو که اوس موږ صيغه د اسم فاعل راوړو ضمیر ته مضاف کو نو به خو هغه معرفه شي هغه نه صحیح کیږي نو د اسم فاعل په ځای معنی صيغه د مضارع جوړ کړله چې مضارع جمله فعلی په حکم د نکره کې د ما موصوفه د بار صفت جوړیږي ورسېدلې دا خبر هم دسی وکي خیر ده فی العمل به د اعتراض جواب دی او ته متوجه شي اعتراض دا دی فعل په تعریف کې مونږ وایو اسم بوي نسبت به وتر فعل شوی یا د شبه فعل نو شبه فعل څوک او څوک دی رسو بیان کړل لکه اسم فاعل شبه فعل له صفت مشبہ شبه فعل له مصدر شبه فعل له اسم فعل شبه فعل له افعال التفضیل اسم تفضیل شبه فعل له او ضرب فی الدار دا شبه فعل له توجه جی معترض اعتراض کی چې د فعل سره د مشابهت خودري طریقې دي فعل کې حدثي معنی تاسو ته پته نو په حدثي معنی کې به ور سره مشابهت وي نو که دغه مشابهت مراد شي صحیح نه دی ځکه فی الدار رجلن کې فی الدار ضرب دی او نسبت رجلن ته شوی دی کې حدثي معنی نشته دی نو که د شبه فعل نه مراد هغه څوک وي چې د فعل سره په حدثي معنی کې مشابهت وي نو کوم مثالونه تا ذکر کړي په ضرب کې دا به صحیح کیږي نه پوه نه شولې به دویم د شبه فعل نه مراد هغه څوک کشي چې د فعل سره په حرکات او سکنات او هيئت کې ور سره مشابهت وي کدا د مرادي نه به هيئات چره هيئات او شتانه هغه هم شبه فعل دي حالانکه حرکات او سکنات کې د فعل سره مشابهت نشته هغه درنه وزي نرسي به خجي درم او که شبه فعل نه مراد هغه څوک وي چې د فعل سره په دې کې مشابهت وي چې فعل مشتق دی به مشتق وي لکه اسم فاعل مشتق صفت مشبہ مشتق اسم تفضیل مشتق
خو خبره که مصدر لراله مولیسی مصدر خو مشتق نه دی خو مصدر دی خو مبدا ده نه بیا هغې ته شبه فعل نشي ویلی لنډه دا ده د شبه فعل نه مراد که په حدثي معنی کې د فعل سره مشابهت واخلي نو فدار نه صحیح کېږي او که د شبه فعل مثالونه ټول ورکړي ښه که د شبه فعل نه مراد حرکات او سکناتو کې د فعل سره څوک مشابه دی هغه واخلي نو به هیهات شتانه نه صحیح کېږي حالانکې هغه هم شبه فعل دی او که د شبه فعل نه مراد هغه په اشتقاق کې مشابهت واخلي به مصدر سره نه صحیح کېږي حالانکې دا ټول شبه فعل دی نو کوم شبه فعل مراد مشابهت په څه کې د فعل سره مراد دی نو علامه جواب وکړلو فعل عملی وليس په عمل کې چې د فعل سره مشابهت وي هغه مراد دی نو هغه اسم فاعل هم مشابهت د فعل سره په عمل کې لري صفت مشبه هم لري مصدر هم لري اسم فعل یعنی هیهات هغه هم لري او افعل التفضیل هم لري او فدار ضرب هم لري څنګه مش عمل د فعل دار چې فاعل طرف او مفعول به ته نسب ورکي دا ټول هم دغه کار کوي نه دا ټول د فعل سره په عمل کې مشابه شو لہذا اسم فاعل تعریف چې هغه اسم ته ویل کېږي نسبت ورته د فعل شوی یا د شبه فعل دا ټول مراد دی بالکل ټیک شو پوه شولې به ورته وګورئ وشبه اما يشبهه في العمل هغه څوک چې هغه مشابه وي د فعل سره په عمل کې وانما قال ذلك عمل قید زکه ولګول دسی وایا وشبه دا لفظ صاحب د کافیه زیات کړي دی لپاره ليتناول فاعل اسم الفاعل چې تعریف د فاعل د اسم فاعل ولا کم فاعل ویغه تم شامل شي لکه زید قائم ابوه د قائمون د پر فاعل څوک دی ابوه چې هغه تم شامل شي ځکه نسبت ورته فعل نه دی شوی بلکې د شبه فعل لقائمون ورته شوی دی چې هغه ته شامل شي وصفه المشبهه او دې لپاره چې تعریف د فاعل هغه فاعل تم شامل شي کوم فاعل چې د صفت مشبه فاعل وي هم دغه شان د مصدر فاعل وي دغه شان د اسم فعل هیهات شتانه فاعل وي دغه شان د اسم تفضیل فاعل وي او د ضرب فاعل وي پوه شولې په دا قصه ختمه مخکې راځي د فعل په تعریف کې اول جز اسم دویم جز اسناد به ورته شوی د فعل یا د شبه فعل توجه جی دریم جز دا فعل او شبه فعل به په اسم فاعل دا شبه فعل اسم فاعل میاد کو فاعل یادوي ښا د فاعل تعریف کوو اسم فاعل نه نو اسم به وي مخکې به د فعل شبه فعل وي دریم جز دغه فعل شبه فعل به په فاعل باندې په دغه اسم باندې مقدم وي دا څه ده کنه دغه فواید بیانې تاسو وګورئ وقدما خجی قدما کې ضمیر چاته راځي دی وای دوه شیونو ته راځي دی الفعل وشبهه فعل به هم مقدم وي او شبه فعل به مقدم وي اعتراض وکا وقدما خو صيغه ده مذکر غایب د بار د واحد مذکر غایب او الشین مخکې دوه دي یو فعل بل شبه فعل ندی ته صيغه د تثنیه په کار و ضمیر د تثنیه ورته پکارو که د مفرد ورته پکارو د واحد پکارو که د تثنیه پکارو د ضمیر د چا راځي کړي صيغه د واحد راوړي ضمیر د واحد راځي کړي دا ولی په سوال پوه شوي جواب قاعده ذکر کوو کو ته کېدی دا څومره جوابونه د ټول قاعده ته اشاره نه وي قاعده دا ده چې کله دوه شی نه ذکر شي او پای کې مراد یو وي به الفاظ دیگر په معنیت الخلو سره ذکر شي په اوی تردیدی سره ذکر شي یا اغه او یا دا یا به ته نسبت د فعل شوی او یا به ته د شبه فعل نو بدینه پس کچریت صيغه ضمیر راوړي نو د واحد براوړي ځکه دواړه نه دي مراد یو مراد دی نو معنا بدای وقدم هر یو بد هر یو خو واحد دی هر یو په دغه دواړو کې چې دی نو هر یو خو واحد دی په قاعده پوه شولې کله چې دوه شی نه ذکر شوی او په اوی تردیدی سره او شبه او راغله کنه یعنی دواړه بیل دواړو کې یو مراد وي به چې صيغه راوړي ضمیر راوړي د چا راوړي ځکه دواړه خو نه مراد یو مراد دي ځکه ویل وقدم دا خبره ختمه شوله وقدم دا فعل شبه فعل و مقدم شوی وي علیه پچا مرجع د ضمیر علامه بیانې علی ذلک الاسم
چې علیه کې ضمیر ما ته راجع دی کومه چې عبارت د اسم نه وه شروع کې ویلیو که نه ما الاسم ما دا ویلیو نو مرجع د ضمیر یو ښودله دا یې غرض شلو بره وګورئ په تعریف د فاعل کې دا دریم قید ولې ولګېدلو چې فعل شبه فعل له چا چې ورته نسبت شوی دا به پې مقدم وي دا ولې ولګېدلو وایي جي د مبتدا نه په احتراز کوي مبتدا نه اعتبار کوي ځکه مبتدا کې د فعل یا د شبه فعل نسبت شوی کله چې خبر فعل وي نو مبتدا ته نسبت شوی نو مبتدا اسم هم وي نسبت ورته د فعل یا د شبه فعل هم شوی دغه دوه اجزا پکې د فعل والا رالښه نو دلته د فعل په تعریف کې قید ولګو چې دا فعل شبه فعل به په دغه اسم باندې مقدم وي نو مبتدا اعتبار شوله ځکه د هغې نه وروسته وي لکه مثال زید رواله په دې ترکیب کې زید ضربه زید اسم هم دی اسم هم دی ښه نسبت ورته ده ورپسې سره ضربه د فعل نسبت هم ورته شوی دی خو دریم قید د فعل پکې نشته دی چې دا فعل شبه فعل به مقدم وي دلته مؤخر دی لہذا د تعریف د فاعل نه مبتدا ووتله پوه شولئ هغه مبتدا یادو چې هغې د نسبت د فعل یا د شبه فعل شوي لکه زید ضارب یا زید ضربه خبره ختمه البته زید ضربه کې یو اعتراض جوړېږي اعتراض دا دی چې د ضربه نسبت خو زید ته نه دی شوی بهی ضربه نسبت خو هو ته شوی دی زید مبتدا ضربه فعل نسبت یې شوی هو فاعل ته او هغه په شریکه به ټول خبر جوړېږي نو ته څنګه وایې چې د ضربه نسبت زید ته شوی د ضربه نسبت خو هو ته شوی که نه ونه رسېدی جواب دا دی مولوي صاحب بیا قاعده واورئ جواب کې چې نسبت د مرجع ضمیر ته کېدل داسې لکه چې مرجع ته وشو نو ضربه کې نسبت هو ته کېدل داسې دي لکه چې هم زید ته وشو ځکه ضمیر چا ته راجع دی نو دا جمله دا کلام ټیک شو چې زید ضربه کې نسبت زید ته شوی ورسېدی ورته وګورئ واحترز به ماتن احتراز وکړو په دې قید سره النحو زیدن بنوی ښه دا اعراب حکایتي دی ښه په مثل د زید فی زید ضربه په دې ترکیب کې چې زید ضربه دی دا ولې بار شو جی وایي دې کې خولني دوه قیده شته که نه اسم هم دی نسبت ورته فعل هم شوی وایي ځکه لانه مما اسند الیه الفعل دا هم مما هغه اسم دی چې اسناد شوی دی ته د فعل دا اعتراض نه جواب دی اوس مې چې وکړلو چې هلکه ضربه نسبت خو هو ته شوی زید ته نه دی شوی داسې وکنه دغې جواب کوي لان الاسناد الى ضمیر شیء دا قاعده ده اسناد کېدل د یو شي ضمیر ته ما داسې ویل ضمیر ته نسبت کېدل داسې لکه مرجع ته کېدل نو دا شی ذکر کوي اسناد کېدل ضمیر د شی ته اسناد الیه دا اسناد شی ته دی بیا واورئ اسناد کېدل الی ضمیر شیء ضمیر د مرجع ته اسناد الیه دا اسناد بینه مرجع ته وي فی الحقیقت په حقیقت کې پوه شولئ پې ښه جي نو دا زید ضربه ولې بار شو لکنه مؤخر عنه دومره خبره ده مؤخر عنه دغه فعل مؤخر دی رستو دی عنه د مبتدا نه او موږ څه ویلو مقدم به پې وي پوه نه شوئ توجه جي اعتراض کریم من یکرمک فعل تعریف ته داسې وکړو اسم به وي یو فعل شبه فعل به ورته اسناد شوی دوه ماته به وږدی ښه دریم فعل شبه فعل به پې مقدم وي داسې وه ښه جي ستا تعریف اوس هم مبتدا ته شامل دی مبتدا بار نه شوله لکه دې ترکیب کې کریم خبر مقدم من موصوله دی یکرمک دا ټوله جمله راغونډه کې را سله د من موصول سره د سلې نه مبتدا مؤخره لنډه دا ده کریم نسبت شوی دی من ته او من مبتدا ده اوس راشه من لا اسم هم دی نسبت ورته د فعل شبه فعل یعنی د کریمون شوی دا شبه فعل دی دریم فعل شبه فعل به پې مقدم وي فعل تعریف کې دا ویلیو په دې مقدم هم دی
حالن کې من فاعل نه دی مبتدا را استا تعریف 50 صادق را لې مبتدا باندې نه پوهیږي صحیح جواب دا دی ولي سم جواب دا دی چې د تقدیم د فعل شبه فعل چې شوی وي په دې اسم دا تقدیم به وجوبي وي لکه ضرب زیدون کې د ضرب تقدیم په زید فاعل باندې وجوبي دی او کریم من یکرمک کې د کریم تقدیم دا جوازی دی من خبره بچا کې کو وجوبي کې دا جایز ده من یکرمک کریم د کریم نستقول جایز دی او موږ د چا خبره کو د فعل شبه فعل تقدیم با وجوبي وی دلته جوازی له اعتبار شو وګوره والمراد تقدیمه علیه او مراد د فعل شبه فعل نه چې تقدیم د با علیه په دې سم باندې یعنی فاعل باندې وجوبن وی ذهن کې کینوا دا ولی وی شارح د جامی زکه ليخرج علیه شارح جامی وای شارح د جامی نه ښه ليخرج دې د بار چوزي عنه د تعریب د فاعل المبتدا او هغه مبتدا المقدم علیه خبره چا باندې چې خبر داغه مقدم شوی وی لکه مثال کریم من یکرمک کریم دلته وګورئ مقدم دی فمن یکرمک معنی موږ ویل چې لکه موږ د وجوبان خبر کو دلته جوازن ده به بر وګورئ اعتراض فی الدار رجلون کې یادو قاعده او قانون دا د رس برته د مبتدا په بیان کې راشي چې کله مبتدا نکروي او خبر ظرف فی جاری مجرور وي د تقدیم د خبر وجوبي وي دا به موږ راشي ان شاء الله څلور زینو کې تقدیم د خبر وجوبي یو دا دی مثال سره فی الدار رجل پوه شولې پی اوس دې مثال کې وګوره فی الدار رجل کې د فاعل تعریف به بالکل صادق راځي سره د دې قید هم رجل اسمم دی ور رجل مبتلا را فی الدار رجل کې تعریف د فاعل به څنګه صادق راځي اسمم دی نسبت د فعل شبه فعل مرتشبه د شبه فعل له کنه فی الدار د فی الدار د شبه فعل له ضرب شبه فعل وي د نسبت ورته شوی او دا فعل شبه فعل په مقدم وي فی الدار په مقدم هم دی او دا تقدیم به وجوبي وي دلته وجوبي هم دی نه پیږي اوس بچکه سوال باندې پوه شوي جواب مولوی صاحب فعل شبه فعل په مقدم وي وجوبا دا ویلو کنه نو زمونږ د تقدیم وجوبي نه مراد دا دی چې د دې نوعي کې به تقدیم وجوبي وي نوع کې لکه د فعل فاعل کې نوع کې تقدیم وجوبي د فعل ټول نوع د فعل چې دا په مقدمه فاعل باندې او فی الدار رجلون کې دا خبر چې دی دا په دې رجلون باندې مقدم شوی سیدا خو نوع د خبر چې دا هغه تقدیم وجوبي په مبتدا نه یو څو صورتونه دی الته خبر مقدمي مبتدا باندې نوع ده سینه ده لکه زید قائمون کې مؤخر دی او کریم من یکرم کې مقدم دی خو جوازن دی نو موږ وایو فعل شبه فعل با وجوبي تورمانی په دغه اسم مقدم وي او پورا نوع به مقدم وي دلته پورا نوع ده سینه ده یو څو مثالو کې بداسي څلور زینو کې داسي دي پتن لګي ونه ورسېدي الکه ته پیږي کنه انت ما ته نه ګورې ځکه نه پیږي تاسو د اوسي تاسو چې وخت نکدي به نه پويږي دا څومره اسانه خبر اوس مخکې زو به بار ویل ګرانه خبره ده وګورئ فین قلت کته اعتراض کی وګوره د دې نه پويږي قد يجب تقديمه کله کله خو تقدیم د خبر وجوبي وي اذا كان المبتدا ونكره دا له شکل مبتدا نکره وي والخبر ظرفا او خبر ظرفي دا خبر رسر روانه ده لکه مثال فی الدار رجل وګوره دلته خو خبر مسند تقدیم را له وجوبي شو قلت جواب کې وته وی زما المراد وجوب تقدیم نوعه مراد څوک دی چې واجب وي تقدیم د نوعي او د نوعي د خبر نه د چې داري په مبتدا باندې وجوبي وي دا اعتبار شو وليس نوع الخبر او نه د نوع د خبر مما هغه يجب تقديمه چې تقدیم دی په مبتدا وي دا نوع خو دا څنګه د یو څو مثال بداسي موږ د نوع خبره کوو بخلاف نوع ما په خلاف د نوع د هغه فعل شبه فعل اسند الى الفاعل چې نسبت فاعل ته شوی ال تقدیم د ټول نوع وجوبي وي موږ هغه مراد ده نو اوس په پوره تعریف د فاعل داشي هغه اسم ته ویل کیږي چې نسبت ورته د فعل شبه فعل شوی او دغه فعل شبه فعل وجوبا مقدم په دې اسم او ټول نوع وجوبا مقدم په اسم
نور آسان دی کوم دې ته ورسېدلو علی جهت قیامه دا بل قید دی څلورم قید را لیکم چې صاحب د کافی ذکر کړي توجه جی هغه اسم ته ویل کېږي چې نسبت ورته فعل شبه فعل شوي دوا او فعل شبه فعل په تقدیم وجوبي نوعي سره په دې اسم مقدم وي درې څلورم دا فعل شبه فعل نسبت چې کمی دا په طریقې د قیام سره دغه اسم سره دا فعل شبه فعل قایم وي څه وي ورسره قایم وي معنی پوه نه شو معنی صيغه معلومه وي مړه د اسم نه مخکې لکه ضرب زیدون کې ضرب صيغه معلومه ده او یا یضرب زیدون کې صيغه معلومه ده نو فاعل سره به قایم وي معنی صيغه به معلومه وي خبره ختمه یا هغه څوک چې د معلومې صيغې نه جوړیږي لکه اسم فاعل زیدون قائم ابوه قائم دا هم د معلومې نه جوړ دی بس علی جهت قیامه په مطلب پوه شولې چې دا فعل شبه فعل به په جهت په دې طریقې سره چې دا به قایم وي فاعل پورې قایم معنی صيغه به معلومه وي دا اعتراض نه جواب هم جوړیږي اعتراض دا دی چې تاویل فعل شبه فعل چې دی دا به قایم وي فعل پورې یعنی فعل نه به صادر شوی فعل نه یار فاعل به ووري علی جهت قیامه به په دې اعتراض راځي د دې معنی خو دا ده چې دا فعل شبه فعل به قایم وي فاعل پورې یعنی فاعل نه به صادر شوی وي نو ما ته زیدون کې موت د زید نه خو صادر شوی نه دی خو الله کړی دی او طال زیدون کې زید وګت شو دا خو د خپل نه کړی دا چا کړی الله د دنه صادر شوی دی او دغه شان ما ضرب زیدون کې دلته خو ضرب نفي شوی دی ور پورې قایم خو څه کته لري شوی دی دا اعتراضات ټول رال کنه موږ جواب وکوم ولې سي علی جهت قیامه چې فعل شبه فعل بده پورې قایم وي د دې معنی دا ده چې صيغه د معلوم وي نو ماتم صيغه د معلوم ده او طالم صيغه د معلوم وا او ما ضربم صيغه د معلوم وا پوه شولې او یا هغه صيغه هغه شبه فعل چې هغه د معلومه صيغه نه جوړ وی لکه اسم فاعل صفت مشبه وغيرها ټول پکې لګورئ على جهة قيامه أي إسنادا واقعا على طريقة قيام الفعل على جهة قيامه چا پوری متعلق دے علامہ عبارت روی سلو واقعا پوری متعلق دے واقعا على جهة قيامه او واقعا څه واقع دے و اذا صفت دے اسنادا دبارا اسنادا واقعا او اسنادا څه واقع دے و اذا مفعول مطلق دے اسنادا پوری دا سی بشي مفعول مطلق خو پیژنې کنه دا مصدر ته ویل کېږي چې مخکې د فعل وي او دا مصدر دغه په معنا مشتمل وي وسنده په معنا اسنادا مشتمل لکنه نو دا څه بشي اسنده الیه الفعل اسنادا واقعا على جهة قيامه على جهة قيامه معنا په طریقه د قیام د فعل په طرز د قیام د فعل په شکل د قیام د فعل خپل وي على طريقه قيام الفعل وشبه به مرجع خي بالفاعل چې فعل یا شبه فعل بقایم وي به فاعل پوری پوه شولې فطريق قيامه به نو طریقه وسغه اعتراض نه جواب شروع شو طریقه د قیام د فعل یا د شبه فعل به فاعل پوری دا د ان يكون على صيغه المعلومه چې دا فعل شبه فعل په صيغه د فعل په صيغه د معلوم سره وي او یا باغ څوک وي چې د معلومه صيغه نه جوړ وي او علامه فی حکم یا هغه څوک وي چې هغه په حکم د معلومه صيغه کې یعنی دا غي نه جوړ وي لکه اسم فاعل د معلومه صيغه نه جوړ وي صفت مشبهه جوړ وي پوه شولې مولوی صاحب خچې دې قید سره علی جهه قیامه به دې سره څوک بار کو دې سره نائب فاعل بار کو لکه زوربا زیدون توجه جی زوربا تاسو ګورئ زیدون ته زوربا زیدون کې زید اسم هم دی نسبت د فعل متشبه دی زوربا دو قیده او فعل په تقدیم نوعی وجوبی سره مقدم هم دی زوربا دغه ټول هغه قیودات د فاعل پکرال حالانکه دا بار کول پکار دي اخیره کې قید ولګولو چې دا فعل به ورپورې قایم وي قایم واقع به پینوي او زوربا زیدون کې په واقع دی دا اعتبار شو موږ څه ویلو ولا جهه قیامه په طریقې دا چې دا فعل به ورپورې قایم وي به فاعل پورې او دلته سره واقع دی به نو ګورئ واحترز بهذا القيد سر احترازكم ان مفعول معلوم يسمى فاعله هنا لك زيد روال في ضرب زيد کی چکلا على صيغه المجهول وی لك ضرب صيغه المجهول سره دي تاسو په شلې مولي سي
لږ به وګورئ اعتراض جواب. اعتراض دا دی چې لکه د اخري قید خو صاحب د مفصل نه دی ذکر کړی علامه زمخشري او نه عبدالقادر جرجاني ذکر کړی، پوه شوئ پې؟ او کافیه خو د مفصل نه ماخوذه ده، نو ده ولې ذکر کو؟ اخري قید چا نه دی ذکر کړی؟ صاحب د مفصل علامه زمخشري او نه عبدالقادر جرجاني ذکر کړی، او کافیه د هغې نه ماخوذه ده، ولې ذکر کو؟ نو جواب اختلاف دی چې نایب فاعل دی که نه دا مستقل شی دی. نو هغو دواړه وایي نایب فاعل چې دی یعنی مفعول معلوم مسمى فاعله دا فاعل دی، دا مستقل شی نه دی، نو هغو دا قید هم نه ذکر کوي. او صاحب د کافیه وایي چې نه جي نایب فاعل بیل شی دی او فاعل بیل شی دی، چې بیل شی دی یو قید ذکر کړه چې اعتبار شي نو قید ذکر کو. نو چا چې قید نه دی ذکر کړی هغوی د فاعل نه حسابوي، او چا چې قید ذکر کړی لکه صاحب د کافیې دا بیل حسابوي، لکه موږ هم بیل حساب کړی و چې مرفوعات هم شمارل، داسې وه که نه وه؟ ورته وګورئ والاحتیاج الى هذا القید انما هو على مذهب من دا قید احتیاج دی قید ته دا په انما هو دا احتیاج على مذهب من دا په مذهب دا غشا دی لم يجعله داخلا في الفاعل چې هغه نایب فاعل نه داخلي په فاعل کې لکه مصنف د کافیه. واما على مذهب من هر چې په مذهب دا غشا دی جعله داخله چې هغه نایب فاعل داخلي فيه په فاعل کې لکه صاحب د مفصل، نو د هغو په نظمانی فلا حاجت الى هذا القید، دی قید ته پکې بهڅ حاجت نشته. بل یجب الله یقید به، بلکې واجب دا ده الله یقید چې دا فاعل مقید نشي به په دې قید باندې د هغو په نظمانی، ځکه به که دا قید ولګي به خو دې وځي حالانکې هغوی پکې داخلي. که چې اوس راته د فاعل مثالونه بیان که بس قصه ختمه. دوه مثال بیان کړي، یو د هغې مثال دی چې نسبت ورته د فعل شوی، بل د هغې مثال دی چې نسبت ورته د شبه فعل شوی. نو وګوره مثل زیدون رواله په دې ترکیب کې فی قام زیدون، دلته وګورئ زید ته وګورئ دا فاعل دی، اسم هم دی، نسبت ورته د قام فعل هم شوی، او په تقدیم وجوبي نوعي سره په قام مقدم هم دی، او على جهة قيامه هم دی، ورپورې قایم هم دی. فهذا مثال لما اسند الیه الفعل. ومثل ابوه رواله في زيد قائم ابوه کی جمله من حيث الجمله مبني کا في زيد قائم دسې منوي سبب في زيد قائم ابوه. فهذا مثال دا مثال دی، دلته وګورئ ابوه ته اسم هم دی، مخکې دی شبه فعل دی او ورته اسناد هم شوی دی او تقدیم هم په وجوبي دی او په طریقې د قیام هم دی، ټول پکې رال. وایي دا مثال لما اسند الیه شبه الفعل، دا هغه چا چې اسناد ورته شوی د شبه فعل. اعتراض